أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. سورة یونس 40 نمبر آیات. بدے 40 نمبر آیات کی د کافرانو تقسیم ذکر کیږي چې کافرانو کې ځینې هغه دي چې هغوی ته به هدایت په نصیب شوي ایمان به د وختونو کې راوړي، او ځینې هغه دي چې هغوی ته ایمان بیخي په نصیب کېدو نه دی، هغوی جرایم دومره حد ته رسېدلي دي چې د ایمان توفیقي په نصیب کې نشته. او بیا دغه دویمې طبقې دپاره خبرداری دی، هغې دپاره تخویب دی اشارتاً. نو الله تعالی وایي ومنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دی یؤمن به چې ایمان به راوړي په دې کتاب باندې، د قرآن باندې به ایمان راوړي په آینده وختونو کې. ومنهم بعضې د کافرانو نه من هغه څوک دی لا یؤمن به چې په دې باندې ایمان نه راوړي، یعنې هغې خاتمه په کفر باندې کېږي. وربک اعلم بالمفسدین، او ستا رب ښه پېژني فسادګر خلک. دا جمله هم تسلي د مسلمانانو دپاره او هم تخویف او خبرداری دی د کافرانو لپاره. د دې حاصل دا دی چې کم کسان د اسلام دشمنان دي، مسلمانانو له د هغې زیات تشویش نه دی پکار، ځکه دغه مفسدین الله تعالی ته معلوم دي، الله تعالی به خپل انجام ته رسوي او د دې د دین دشمنۍ پوره انتقام به اخلي. نو مؤمنانو دپاره د مسلمانانو کم خلک چې د اسلام دپاره خدمت کوي او کار کوي، د هغوی دپاره تسلي ده چې ستا دشمنان سره دین دشمنان ده، د الله دشمنان دي او الله ته معلوم دي، الله به سره وګوري. او هغوی د کافرانو دپاره هم خبرداری دی چې ستاسو جرایم د الله تعالی نه پټ نه دي، پوره انتقام به درنه واخلي. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. در دعوت یو بل انداز دی چې کله ته یو سړي ته خواري وکړي، تمام دلایل ثبوتونه ورته وړاندې کړي، لیکن دغه کس ځان داسې کلک کړی چې ستا په هېڅ خبره باندې یقین او عمل نه کوي، پر ناجایزو باندې کلک ولاړ وي. نو دوی دپاره اخرنی پیغام دا دی چې بس د دې نه به د براعت او د لارې د بېلولو اعلان وکړي. نو الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي وإن کذبوک، که دروغجن ګڼي تا لره د دې دومره دلایلو ثبوتونو باوجودو، فقل لی، نو ورته ووایي زما دپاره عملي عمل زما دی، ما ته به د خپل عمل بدله را میلاویږي. ولکم عملکم، او ستاسو دپاره عمل ستاسو دی، تاسو ته به د خپل عمل بدله میلاویږي. انتم بریئون مما اعملو، تاسو بیزاره یې د هغه کارونو نه چې زه کوم. وانا بریء مما تعملون، او زه هم بیزار یم د هغې کارونو نه چې تاسو یې کوئ. یعنې آخري خبر دا ده چې د دې نه به متارکت، بایکاټ او لارې به ترې بېلې کړي، او دوی ته به وایي چې خپله کوه خپله به کوم، ته به د خپل عمل ذمهوار یې، زه به د خپل عمل ذمهوار یم، ستا د عمل ځان یم ذمهوار، زما د عمل ته نه ذمهوار. په دې به ورسره خبره ختمه کړي. ومنهم بعض د دوی نه من هغه څوک دی یستمعون الیک، چې غوږ دي تا ته. ډېر خلک پکې داسې موجود دي چې ستا خوا ته راځي، ستا بیانونو ته غوږ دي، واز نصیحت کې باقاعده کینی، لیکن خبره پې اثر نه کوي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي افانت ایتو تسمع الصم، ته به اورول وکړي کڼو خلکو ته، ولو کانوا یعقلون، اگر چې هغوی پوهېږي هم نه. در دعوت یو بل انداز دی. تبحیم القرآن لیکلی دی چې دا دعوت یو انداز دی په طریقه د طنز او په طریقه د زجر باندې. د دې مطلب دا دی چې کله خلک په نصیحتونو او دلایلو باندې متاثره نه شو، په معجزاتو پیش کول باندې ونه شو، په بایکاټ په اعلانولو سره سم نه شو، نو ته په دې خبره باندې پوه شې چې دې خلکو ضمیر مکمل مړ دی، ختم شوی دی. ضمیر چې کله مري در ظلمونو، د ګناهونو، تکبر او د کینې د وجې نه مري، مکمل ختمیږي. په دې موضوع مخکې موږ بحث کړی دی چې کوم روحاني بیماریان د انسان ضمیر وژني او د حق د قبلولو نه محرومه کوي، په هغې مخکې موږ بحث کړی دی. لیکن حاصل دا شو چې کله دغه بیمارو باندې اخته سړی دی، تمام دلایل ثبوتونه د نبی علیه السلام زندگی بالمشاهده ولیدله، او د هغې څه بیا په آخره کې د بایکاټ اعلان هم وشو، لیکن بیا یې هم ضمیر نه راژوندی کېږي، او په داسې ناجایزو کې ځان کلک کړی دی چې هغه ناجایز بیخي د منلو او برداشت کولو قابل نه دي. نو دې دپاره به دعوت انداز بدل شي، طریقه د طنز او په طریقه د زجر به دې دعوت ورکړی شي.
ندی مثال داسې دی لکه یو معاشره کې خراب خلک اوسېږي، ټول خلک خراب، یو نیک او صالح کس راشي دې ته نصیحتونه کوي، په خپله باندې هم ډېر دیندارۍ او پاکدامنۍ ژوند تېروي چې کېدای شي د خلک زما نه چرې زده کړي، کېدای شي د خلکو باندې زما خبره اثر وکړي، لیکن هېڅ طریقه باندې خبر اثر ونه کړي او خلک هم دغه شان کلک کړي. په دې کې یو بل ملګری د دې کس راشي، د نیک سره یو ملګری بل راشي او د خلکو د مخې د کس ته ووایي، د ملګري ته ووایي چې ته معجبه سړی، بس ړندو کڼو ته لګیایي، لیونو ته لګیایي او دا خاصې کاڼي بوټي د دې ته غږېږي، نو دا خو څه فایده نه کوي. د دې دا معنا نه ده چې ستا دعوت عبث دی، عبث نه دی، بلکې دا هم انداز د دعوت دی په طریقه د طنز باندې، که د دې خبرو سره د خلکو ضمیر راژوندی شي، سړیتوب پکې پیدا شي، نو دا دعوت یو بله طریقه شوه. ومنهم بعض الذين من هغه څوک دی ينظر الیک چې ګوري تا ته، افانت تهدي العمي ایت بلاره وخیړندو خلکو ته، ولو كانوا لا يبصرون اگر چې هغوی ییني نه. د دواړو آیاتونو حاصل یو دی. حاصل لدې دا دی چې کله انسان کې حسد او کینه په دې باندې غالب شي، د تکبر په مرض باندې یخته شي، ظلمونه، جرایم، ګناهونه دومره فیمانې ته ورسېږي چې زړه یې تور شي او هدایت یې په نصیب کې نه وي، نو په دې صورتونو کې ورته دلایل بیانول هم کار نه ورکوي، د قرآن آیاتونه احادیث بیانول هم په دې باندې اثر نه کوي، او دغه شان ده کې دې ته عملي معجزات ښودل هم څه فایده نه کوي. دا ولې نه کوي؟ ځکه نه کوي چې داسې انسان الله تعالی د حق طلب چې هغې ته توفیق ویل کېږي، توفیق ته اخیستلی شوی، د ده به سوچ فکر کې دا نه چې زه به حقه معلومه کړم، په هغې پسې روان یم، طلب پکې نه وي، او بچا کې چې طلب موجود نه وي په هغې باندې خبره اثر نه کوي، نو دې خلکو کې طلب نشته. د دې مثال علماو داسې ښودلی دی لکه باران ناقیږي، کم لوښی چې نیغ سیده کېدی باران ته، په دې کې باران اوبه راجمع کېږي په خپله باندې، دغه لوښی راواله د باران ته نسکور کېده، په دې کې یو څاڅکي هم نه راباندې کېږي. دغه شان په کوم انسان کې چې طلب موجود وي چې زه حقه معلومه کړم او حقه لار پسې روان شم، نو دغې ته واز نصیحت هم کار کوي او آیاتونه پیش کول، دلایل پیش کول، دا ټولې خبرې به د باندې اثر کوي، عملی نیک اخلاقي ښه اخلاق هم به د باندې اثر کوي. خو چې کله دې انسان ګناهونه، ظلمونه دې حد ته ورسول، حسد او تکبر دې حد ته ورسول چې هغه توفیق ته الله واخیست، هغه د طلب هغه توفیق ته الله اوچت کړو، نو دې مثال د نسکور لوښي دی. د دې نه خبرې به تنبیه کړي، ودکې ځایږي نه، ودکې طلب موجود نه وي، او چې کله طلب ختم شو دا ټولې خبرې به د باندې بیا اثر کوي نه. نو په دې وجه نبي علیه السلام محفل کې هم داسې خلک موجود وو چې د ایمان د لوی نعمت نه محروم پاتې شو، حالانکه د نبی علیه السلام اخلاق، د هغه اثر رسوخ، د هغه پر اثر کلام هغې باندې کار ونه کړو، ځکه چې د دې هغه بنیادي مرضونه هغې کې د خلک د مخکې نقطه او د حق توفیق ته الله تعالی اخیستلی و. ان الله یقین الله تعالی لا یظلم الناس، ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا د هېڅ شي، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن خلک په خپلو ځانونو په خپله ظلم کوي. دا د یو سوال جواب دی. سوال دا ده چې کله د خلکو ته الله تعالی توفیق ورنه کړو، د دوی نه د حق معلومولو او د طلب کولو توفیق دی الله تعالی اوچت کړو، نو دا صورت خو بیا د ظلم غونته کې معلومیږي، ځکه چې توفیق دی الله اوچت کړی دی، بیا به الله تعالی په قیامت کې برانې سي جهنم ته بیچي، دنیا کې به مذابونه ورکوي، قبر کې به مذابونه ورکوي، نو دا خو ظلم غونته ښکارېږي، د ظلم غونته کیفیت شو. نو دې ځای کې د هغې جواب وشو. د دې مضمون د دې جواب چې الله تعالی دوی له سترګې ورکړي دي او څه پې نه ویني، او دوی له غوږونه ورکړي او څه پې اوري نه، دا مضمون شو. مخکې د بقره کې ختم الله علی قلوبهم والا مضمون شو، او وروسته بل ځای کې به راشي چې بل رانه علی قلوبهم، د دوی په زړونو الله تعالی زنګ لګولی دی. د دې ټولو مضمون خلاصه هم یو دی، جواب هم یو دی. د دې حاصل دا دی چې الله تعالی په ابتدا کې په اول کې انسان ته غوږونه هم ورکړي دي، سترګې هم ورکړي دي، زړه یې هم ورکړی دی، او په دې باندې ټیک ټاک حق معلومولی شي. لیکن کله چې د انسان دغه څیزونه په صحیح ځای کې استعمال نه کړو او دی د دنیا پرستۍ دپاره، د خودغرضۍ دپاره استعمالول او حق خبرې اورېدلو کوشش یې په اول سر کې ونه کړو، بیا د ده لاس همداسې ظلمونه او ګناهونه وشو چې د هغه ظلمونو او ګناهونو په وجه باندې د زړه الله تعالی تور کړو، نو هغې نه بعد یې الله تعالی توفیق واخیسته. مخکې ختم الله علی قلوبهم کې دا جواب من کړی دی چې الله تعالی کله دوی په زړونو مهر ولګاوه، اوس ته ایمان نه کوزېږي، دا به ظلم وي، نو جواب یې هغې کې من کړی و چې دا مهر ډایرکټ ونه لګېدو، د دې د ګناهونو په وجه باندې ولګېدو.
د دې وضاحت په یو حدیث مبارک کې داسې شوی دی چې کله یو انسان ګناه وکړي نه بزره باندې یو تور ټاکې وشي بیا دغه ګناه د کولو نه وړاندې چې زړه یې صفا و د چې کله ګناه کوي نو سخت په دې ګناه باندې هم شرمیږي هم یریږي د الله نه خو چې اولنۍ ګناه وکړي یو ټاکې پکې وشو د دې نه وروسته که توبه ونه ایستله نو ګناه ته به یې لږ د میلان او شوق نور هم سیوا شي او شرم به او حیا به یې لږه کمه شي چې کله دوباره ګناه وکړي یو بل ټاکې په دې باندې وشي نو په دې کې لږ نور هم جرأت بیا مونی په ګناهونو کې لږ نور هم بهادر شي او شرم حیا یې کمه شي بیا چې کله دغه طریقه باندې توبه نه وباسي دریم ټاکې پې وشي څلورم ټاکې په دې باندې وشي دغه طریقه د الله تعالی یره د نه کمیږي او حیا یې کمیږي او دې ترقې باندې روان کله چې دا مکمل زړه تک تور شي بیا دې ته د ایمان لاره بند شي او دې کس ته بیا د ایمان توفیق بیخي به نصیب کېږي نه نو ګوره دا موخه خو په الله ولګاو لیکن ډارې کې په ونه لګاو د ګناهونو په وجه باندې یو ټاکې به کېدو هغه به جمع کېدو د توبه نه ایست نو د دې مهر لګېدلو سبب د سړی په خپله باندې دی ډایرکټ به دې مهر نه لګېدلی نو دا د خپل ځان باندې په خپله ظلم وکړو د دې مثال داسې ووایه چې په زهرو کې الله تعالی د اثر یې ښودلی د چې انسان ووژني اوس یو انسان زهر وڅکل زهر څکل د په اختیار کې وو او د قصدن راواغسته ویې څکلي نو زهر له خو الله دا قوت ورکړله چې انسان به وژني نو اوس ته په الله الزام نشي لګولی چې الله تعالی په زهرو کې دا اثر ولې اچو او یا دا چې د سړي زهر څکلي خو الله به نه وژلی بلکې دې څوک نشي ویلی هر سړی په دې باندې پوهېږي چې د انسان خودکشي کړله ظلم یې کړلی د ښه پېژندل هم څکلي دي ځان د خاتمې دپاره څکلي دي نو په دې وجه باندې زهر وژلی دی لیکن د سړی په خپل ځان قاتل دی او په خپله باندې خونکار دی خودکشي کړې ده دغه شان حال د ګناهونو جرایمو دی چې ګناهونه په خپل اختیار کړي دي توبه نه دی ایستلې دی انجام ته الله رسول چې الله تعالی د توبې توفیق لري کړی دی ته حق د معلومولو توفیق ته اخیستلی دی نو په دې وجه باندې دغه شان شیونه جوړ شوي دي نو الله تعالی په دې ځکه کې داغي جواب کوي چې ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا الله تعالی ظلم نه کوي په خلکو باندې د هیڅ شي یعنی معمولی ظلم به هم نه کوي ولكن الناس لیکن خلق انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار دې ځکه کې دې مضمون ته تزهید عن الدنيا ویل کېږي چې دنیا سره ډېره مینه مه کوئ دنیا پسې ډېر پسې کېږئ ما ځکه چې څومره ګمراهو سبب اسباب چې دي هغه دنیا محبت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې حب الدنيا رأس كل خطیات د دنیا سره محبت کول ټول خطایانو بنیاد دی که مړ کېږي هم خلک د دنیا د خاطره کوي که غیبت کېږي هم د دنیا د خاطره کېږي که د چا عزت کمزوری کېږي دغه سپکاوی لټولی کېږي هم د دنیا د خاطره لټولی کېږي حرام سود اجرتي مړي دا ټول د کرایې مړي چې څومره کېږي دا د دنیا د خاطره نه کېږي او دا لوی لوی جرایم دي لوی لوی ګناهونه دي نو په دې مضمون سره تزهید عن الدنیا ذکر کېږي چې دنیا سره دومره مینه مه کوئ دنیا نه بیزاري اختیار کړئ صرف دومره سيزونه را پیدا کوي چې بس عمره گزاره کیږي مزید محبت سره مکوي ځکه په دې وجه به تاسو بیا خرابېږئ نو ګویا چې دا د ګمراه کېدلو یو سبب دی د دنیا محبت او په دې آیت کې د هغې علاج موجود دی علاج یې په دې طریقه باندې دی الله وایي ویوم په هغه ورځ باندې یحشرهم چې الله به راجمع کړي دوی لره قیامت ورځ به کأن لم یلبسوا الا ساعة من النهار ګویا چې دوی نه لري تېر کړی مګر یو وخت د ورځې نه یعنی د قیامت هغه سختي چې دوی ویني او د قیامت د اوږده ورځ چې دوی ویني چې 50,000 کاله ده نو دوی ته پر دنیا ژوند داسې ښکارېږي لکه چې ګویا د ورځې یوه ګنټه تېره کړله ساعت یو وخت یوه ګنټې ته میله کېږي ساعت یو معمولي وخت ته میله کېږي لحظې ته میله کېږي نو دا به داسې معلومېږي چې د ورځې یوه حصې تېره کړله به ژوند کې ټوله ورځ هم نه تېره کړي د ورځې یوه حصې تېره کړې ده یعنې ډېر معمولي وخت لپاره دنیا ته تللی او بیا د آخرت ژوند ډېر اوږد ژوند دی هغه نه ختمېدونکی ژوند دی غیر متناهي ژوند دی نو بیا دغه ژوند چې کوم دی دلته به دې سوچ وکړي چې ما دومره بېوقفتیا کړله چې خپل ایمان خپل دین دا مې د دنیا د یو معمولي شي دپاره قرباني کړی دی او د هغه معمولي شي په وجه باندې مې دا دومره لویه زندګي خپله خراب کړې ده نو دی خپله بېوقفتیا باندې به صحیح ورسېږي نو چې کله سړی داسې سوچ ځان سره وکړي چې کله د حرامو موقع جوړېږي کله د ناجایزو موقع جوړېږي او سړی فکر وکړي چې دا معمولي شي که ما حاصل کړو د یو لږ وخت لپاره چې مستقیل هم نه دی یو څو کاله دپاره دی بیا مرګ خامخا په ما باندې میلمه کېږي او د دې په وجه باندې زما یو اوږده لویه زندګي خرابېږي نو هېڅکله به هم دا کس د جرم ته لاس وانه چي
لیکن چې کله به انسان باندې غفلت زورور شي آخرت تیر شي دغه وګدواله دغه سختی تیر شي نو بیا د دې څو ورځې لپاره دومره حرام را جمع کوي دومره ناجایز کوي چې هغه د بیانولو قابل هم نه نو الله وايي په یوم په هغه ورځ باندې يحشرهم چې موږ دوی را جمع کړو کأن لم يلبسوا گویا چې نه تر کړه دوی الا ساعه من النهار مگر یو وخت د ورځې نه ساعه من النهار مطلب دا چې ټول ورځ هم نو یو وخت يتعارفون دی یو بل پیجنې بینهم بخپل منځ کې مطلب دا دی چې دا مجرمانو بس انتهایی سختۍ کې پراته دي او یو بل پیژنې هم چې دا پلان کې به د جرمونو کې زما سره شریک دي لیکن د پیژنګلو باوجود به یو بل سره مرسته کولی نشي نو دغه پیژنګلو به څه پیدا ورکوي هم نه قد خسر الذين یقینا تاوان کړي دي هغه کسانو کذبوا بلقاء الله چې دروغجن ګڼلې ده ملاقات د الله تعالی ملاقات د الله تعالی نه پیشي د الله تعالی الله مخ ته پیش کېدل د اعمالو د حساب کتاب لپاره دا ورځ د دروغجن ګڼل او د نه منله نو دې کس ځان خراب کړي دي وما كانوا مهتدين ان دوی سملا